یو بنده اکثر قبرستان ته ځي او روزانه ځي، دې دوران کې اختر رالو، آیا اختر کې خلک قبرستان ته تللی شي او که نه؟ ادیرې ته تګ شروع د اسلام کې د الله رسول فرمایلی نهیتکم عن زیارت القبور، ما تاسو منع کړي وي ای صحابو د قبرونو د زیارت نه، قبرونو ته مه ځئ، فزوروها او ځئ قبرونو ته، فانها تذکر الاخره، دا قبرونو ته تک تاسو ته آخرت در یادی. نو قبرونو ته تک جایز دی، خو آیا اخترونو کې به ځي او که به نه ځي؟ دا واوري اخترونو کې چې کم خلک ګورې ادیرو ته ځي، دا سوچه ناروا بدعت دی، ګورې ګناه ده. دا قبرونو ته تک خصوصا تاسو دا مسله بار بار اوریدلی، د اختر په ورځ چې څنګه سهار مونځ وشي ته وګوره، چا په موټر سایکل ښځه کینولي، چا په موټر سایکل مور کینولي، پلار ورسره رواني، ګاډی روان کړي، چېرته ځي؟ ادیره زیاته د جومات نه ډکوي، چا باجرې اغستې و، هغه ظالمانو ادیره کې ګربتۍ بې شمېر ایښي، باجرې ایښي، ډکره ایښي، یو کاروبار د اختر په ورځ بیا شروع وي. دا ناروا ده، بدعت دی، ګناه ده. د پیغمبر په دور کې د بقي مقبره وه، چېرته امام الانبیا ګوره د اختر په ورځ سهار مانځنه پس یا د اختر مانځنه پس بقي مقبرې ته نه دی تللی، دې نه ځان وساتئ. ګوره دا ګناه ده، بدعت دی، هېڅ ثواب پې نشته، ګورې هېڅ ثواب نشته. په دې باندې به عمل څوک کوي؟ په دې خبره موږ مسلمانان به کوو که نه؟ ماله جواب راکوي. په دې باندې خو د رشید ګړی دا سیک چې دی بازار والا، دی به پې عمل کوي که نه؟ موږ به پې کوو، موږ به پې کوو. په دې باندې به د کوواټۍ د عیسایان عمل کوي که موږ به پې کوو؟ موږ به پې کوو. نو اراده وکړئ انشاءالله چې دې اختر کې او بل اختر او تر مرګه پورې څونه اخترونه دي، ګوره ادیرو ته به په دې نیت نه ځو چې دا زما د مړي اول اختر دی او دویم دی او دریم دی او لسم دی، او کله نړم نو خلک به څه وایي؟ موږ دې شي تباه کړو. یو دویم دا دی چې دا مسله د ځان نه ویم، ملګري پوښتنه نه ده کړې، د کم کس چې مړ شي، لکه په رمضان کې مړ شو، رمضان نه مخکې پیل اختري، زموږ د پښتنو کې دا مرض دی، د اختر په ورځ به اجره بیټک کولاو کي او کټونه به سجاو کړي وي، دا پیل اختر دی. دا لوی عظیمه ګناه ده. ګورئ د الله رسول فرمایي فإنها ایام اکل و شرب و بعال، دا د اختر ورځې د مزو چرچو د خوشحالو ورځې دي، او خلک پکې غمونه کوي، وایي لاس به اوچت کو، لاس به اوچت کو، لاس به اوچت کو، لاس به اوچت کو. هغه غریب ستړی کي، په کاور ایستلو باندې تباهي وشي. دا مهرباني وکړئ بل له نقصان مه ورکوئ، مه ځئ ورې د اختر په ورځ، مخکې ورشه چې دعا دې کړې ده، نو سله بیا دونه استازي او مشروطي کې بیا د اختر په ورځ ور روانې، یاره اول اختر دی چې ور نشه خلک به خپئ. نو تزیم د هغه د خوشحالولو دپاره، د الله د خوشحالولو دپاره نه ځي. نو عهد به کوو که نه به کوو؟ نه به ادیرې ته ځو او نه به د چا کور ته ورځو چې ستا مړی شوی تا ته دعا کوم، دا بلکل پرېږدي، په دې کې ګناه ده.